حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو ارشاد وفرمایلو س جنت کی داسې ځایونه دي داسې بلخانی دي ورکی س کنه یو سړی ودرېږي بهر ورته هر څه کتلی شي او که بهر طرف نه ودرېږي ننه څه هغه جنت کې بنګلو کې ننه څه دي هغه ټول به ورته کتلی شي دومره شفافي او دومره خیستا او دومره مزیداری بلخانی او بنگلی الله جل جلاله عمن وله مسلمانانو د پاره پیدا کړي بیا صحابه کرامو کې یو صحابي تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سو دومره مزیداری بنگلی وی چې نن ودرېږي بهر کته شي او که بهر ودرېږي نن کته شي دای کوم خلکو د پاره چې هغه اعمال مو کو سموته دغه ځایونه میلاو شي حضور صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو صدیقی یو هغه کس داخليږي دغه بلخانو ته سو کوم څوک خبره په نرمۍ سره کوي کلم خبري کوي نرمي طریقې سره کوي خسته انداز سره کوي دا انسان به الله جل شانه په دغه بلخانو او جنت دغه زینو کې دې ول دخول فرمایي چې نرمه خبره وي او دویم نمبر کې کوم سړی سلام اچي هر چا باندې متاسو سلام اچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی اول واله په سلام کې کوي اول په خلکو باندې سلام اچي بری من الکبر دا سړی به د کبر نه د تکبر نه د کبر او د تکبر نه به بری وي دا سړی کبرجن سړی اول سلام نه اچي هغه په ما باندې خلک د پکاره سلام اچي چې کوم سړی اول واله کې په سلام کې اول سلام اچي په خلکو باندې دا به بری من الکبر دا سړی به د تکبر نه بری وي د انسان کې به تکبر نه وي نو نبی علیہ السلام فرمایلی چې کوم سړی سلام اچي په خلکو باندې دا انسان به دغه بنگلو ته الله پاک رسي دریم نمبر کې هر هغه څوک په دې کې الله جل شانه داخلي سو کوم څوک په مسکینانو باندې په غریبانو باندې په یتیمانو باندې خوراک کوي عام مسلمانانو باندې خوراک کوي ورمنه دغه انسان به هم الله جل شانه دې زیته داخلي او بل څلورم نمبر کې هغه انسان به الله پاک داخلي سو کوم څوک تهجد منځ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله ټول خلک خو به ولي وي او یو سړی د اغا تهجد منځ کوي نو دا تهجد وخت کې الله جل شانه اخیری اسمان ته نزول فرمایي کما یلیق بشانه څنګه دا شان سره مناسب ده به اعلان کوي چې څوک منشتا څه غواړي چې زه ورته ورکم تکلیف ولا بیماریانو کې مبتلا مصائبو کې مبتلا څوک شتا چې زه د هغه ول حاجت او د ضرورت پوره کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله والناس نیام خلق خو به ولي وي په دې ټیم کې تاسو تهجد کوئ نو کوم سړی چې تهجد کوي تهجد پابندي کوي تهجد منځ کوي دا انسان به الله جل شانه اندغه زیته داخلي چې کوم بهر نه بننه کته شي او نه به بهر کته شي او دا څومره بهترین ځای وي لکه نن سبا زمانه کې خلق شیشي ولا یو محل جوړ کی سو نن ودرېږي بهر وکړي ارڅلې دي شي نه بهر نه کته شي نو دغه شی ته بهترین ځای او خاصه ځای به دغه څلور قسم خلکو ته الله جل شانه ویر کوي یو څه نرمي سره خبره کوي دویم څه کوم دا سلام اچي دریم نمبر کې په خلکو باندې کانا یعنی خوراک خوروي او څلورم نمبر کې تهجد ولا مسکین الله جل شانه به دغه خلکو ولا دغه ځای ته دخول فرمایي نو صحابه کرام ډیر خوشحال شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو هر یو دا کوشش کوو چې دغه بنگلا او دغه ځای او دغه بلخانی سری دي کې الله پاک مداخل کی او دغه ځای ته مو الله پاک ورسي ځکه چې دا اعمال ذکران نه دي کوي انساني کوي هر انسان دا کولی شي زنانه کولی شي نرینا کولی شي ځواني کولی شي بوډای کولی شي هر څوک دا کولی شي خدا نعمتونه هر چاته ملويږي چې کوم سړی دغه څلورو خبرو پابندي کوي